نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی بہادر قوت باختا مضبوط سړی هغه یو نه دی چې کم سړی چاله په پرزونو باندې ورشي بر سړی راو غورځي یا دې په غالب راشي بلکې مضبوط او قوت طاقتورین سړی هغه دی چې کم سړی په خپل غصه باندې په خپل نفس باندې قابو ساتي که څوک ورته سپکه خبرو کې دی هغه خبره یوسي امام نووي رحمه الله دا حدیث چې کله راوړي نو د بهادرۍ په باب کې نه دی راوړی بلکې دی دا حدیث د صبر په باب کې دی وجې نه راوړی دی چې د صحابه کرام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ د غي شجاعت او د غي د بهادرۍ سم مثالونه نو خو چې کله به خبره ذاتیات ته وړې ده نو ذاتیاتو کې به هغه خلکو داسې صبر وکړه چې د هغه صبر بس انتها نه وه په یو روایت کې راځي حضرت سلمان بن سرد رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی په یو مجلس کې دوه کسان ناستې د الله رسول هم ناسته وی د دې خبرې ډېرې زیاتې تیزې شوې وی دومره تیزې ته ورسېدې چې یو بل ته بدرت شروع کړ د الله رسول وی داسې کلمه درته ونه ښیم ما له داسې کلمه راځي ما ته پته شته چې دا کلمه کم سړی اوی د سړی غوسه بالکل ختم شي او وی سړی په هغه وخت کې تر او تازه شي بالکل غوسه لاړه شي نو هغه کلمات وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې څوک غوسه نو حرکت بدل کا سکنات ته بدل کا کناس ته ادرېګا غوسه درغلې ده او بوس کا غوسه درغلې ده کلمه وایا اعوذ بالله وایا نو دا غصه د شیطان د طرف نه ده نو چې د شیطان طرف نه ده چې شیطان کله او تختی د منځ نه نو بس بیا د انسان غصه ختم شي په یو روایت کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړی راغو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي وی د الله رسول وی سو وصیت راته وکا د الله رسول ورته وی په غصه د قابو ساته غصه مکوا بیا وی الله رسول نصیحت راته وکا سو وصیت وکا پدریم پیره چې بیام دا ویل د الله رسولم دا جواب دی چې غصه کله درشي نو په هغه باندې صبر وکا غصه مکوا نو دا بهترین یو وظیفه ورته خول ده په روایت کې راځي حضرت معاذ ابن انس رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو چې کم سړی غصه وکاږي او په هغه باندې قادر وي مطلب چا سره جنگ وشو او دې په قادر و چې دا سړی براو غورځوم وایم زور مم په رسی طاقت ورم يم په او باوجود د دې د هغه معاف کو سي ورته اونوي وی د قیامت په ورځ باندې با د ټولو مخلوقات مخ کې الله تبارک وتعالى د جنت هغه حور ورکې چې دی به خوشاليږي د لبلوی مقامات په جنت کې ورکي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی ډیر زیات غصناک د عمر صاحب د ير نه بخلق تختیده عبد الله ابن عباس صاحب وی د عرب د قبیله او سردار عینه بن حسین وی دا غ سړیو چې د کله راغو وی د درواره کم چې حرب بن قیس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خاص شورا کې اغستو حرب بن قیس دا هغه صحابیو چې حافظ قرآن د علم سړی صاحب علم سړی او د عمر صاحب مجلس په چې کله لګیده نو هغه کسان بیزان سره په مسند په مجلس کې پرېخه چې کم به حاملین قرآن وو هغه خلک چې کبو به قرآن ول ترجیح ورکول قرآن به حفظ کړو هغه کې به د عمر خیال نو کده د عمر ډیر دی کلک دی خو د عمر صاحب یو عجیب انداز د قرآن په مخ کې هغه چرته خپل غصه نه د استعمال کړي یو ځله تر ورته وی عینه بن حسین ورته وی د عمر صاحب نه مال وخت والا چې ملاقات ور سره وکم نو خاص الخاص خلکو له خلک وخت ور کوي داغه په وینا باندې چې کله وخت ورک نو د لاړو عمر صاحب سره کینی وی عمر رضی الله تعالی عنہ بیت امیر المؤمنین یو انصاف ترکینشت وی به انصاف فسړې وی انصاف ته نه دی کړي وی زمونږ د قبیلو تپوس ته نه دی کړي زمونږ قبیلو له تاسو نه دی ور کړي وی نور قبایل له هر څو ور کړي دي
نو عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات غصه هغه وی هر ابن قیس وی داسې غصه شو وی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شکل مبارک باندې هغه غصه ښکارېدا نو په دې وخت کې وی زما خپل یو آیات راغه وی ما وی امیر المؤمنین د الله رسول فرمای خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین وی عفو در گذر کوا وی خلکو ته د خیر طرف ته را بلا او خیر دی جاهلانو نه اوړوي جاهلان بار سنگوي کله چې دا خبره ووریدا په دې وخت کې د عمر صاحب غصه داسې سړه شو ته بنوي کده غصه شوی د قران د حکم باره کې به حضرت عمر صاحب غصه نه وا صبر به کولو په هر حالت کې یو صحابیه د ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا هغه صحابیه چې د الله رسول دی لړې ترجیح ورکړی دا او دا هغه یو صحابیه چې کله به د کور د خاندانې داسې کار به وو په مشرانو ښځو کې به الله رسول دې ته کار اوله کولو چېرې ته لږه پوهیئ هوښیارئ په دین واقفئ دا د حضرت انس رضی الله تعالی عنه والده وه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي چې کم ته د الله رسول دعا کړې ده او چې کله د انس صاحب عمر لس کال شو نو بیا په دې وخت کې د مور حضور پاک له وقف کو چې د بستا خدمت کوي لس کال په سفر حضر په کور بهر په هر ځای کې تهجدو کې پښمني کې روزه کې په عام روزو کې په منځ کې د الله رسول ډیر زیات خدمت کړي دي او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ډیر قریب صحابي نو د پلار مالک انس ابن مالک د نومو نو د پلار خو اسلام نه وروړو مور په ډیر زور کړو او پلار بیا چرته لاړو حبشي طرف ته بیا مړ شو کله چې دې مړ کیږي نو په دې وخت کې بیا د ام سلیم ته ډیر ښه پیغامونه راتله نو یو صحابي دی اوس بیا صحابي شوی دی پهله صحابي نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ډیر مالدار ډیر ښکلی ډیر صاحب حیثیت سړی دو ورپسې د نکاح پیغام راواستلو ورته وی اے ام سلمہ وی ما سره نکاح وکا او ورته وی تا سره خو زه نکاح نشم کوله ام سلیم وی ما سره نکاح وی تا سره په یو وجه نشم کوله وستا پړ کې کفر پروت ته زما پړ کې ایمان پروت ته نو ورته وی ک نکاح را سره کې زما یو شرط دی شرط می دا دی چې په حق مہر کې به خیر دی ته ماته ایمان نوړې حق مہر دنه نه غواړم صحابه یې څومره ښکلي نکاح دی وتړله په حق مہر کې اغینا ایمان ته واغسته ایمان راوړو د دې چې کله نکاح شو د دې یو بچو او عمر دا غنمو عمر هغه بیمارو نو دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د تجارت په سفر په غرض سره تلو چې کله د سفر نه را واپس کیږي نو د چې کله راغو نو دا عمر هغه ټیم بیمارو چې کله تل او چې راغو خزینه تپوس کوي عمر بچې می څنګه دی لارانو مینه بچو سره ډیره عجیبه اوس خو رابطې اسانې دي که د دنیا په هر یو ګټ کې ناسې لا رسېدلې نه وي ځان ته پیکج کوم چې کور ته ټیلیفون وکم لا رسېدل نه په هوا کې مې په جاز کې بعضې داسې سګنل راوتې دي چې خلک په میسجونو خبرې کولی شي ګورې په جاز کې راوتې دي دا خو لکه هغه خبرې موس نشته د رابطو نو د دې خلکو به رابطې نه وي نو کله چې راغو ورته عمر څنګه دی عمر وی عمر د مخکې نه خده په اطمینان باندې پروت دی نو دته خوراک کا کیو خوده مطمئن شو خوراک کیو کو کم بشری ضرورت ته خزه سره خپل بشری ضرورت پورا کا خپل د ضرورت نه پسته چې کله سحر کیږي یا نیمه شپه شو سحر د منځ وخت شو ورته وی خاوندا وی خبره درته کوم وی چې کم یو شستا مال پر رعایت کې را کړو عاریت کې درال را کړو او ته که هغه ما نه غواړې هغه ما سره نه د هغې ما ته اختیار شته وی چې کم شي څوک چاله عاریت کې ورکړي هغه ته نه واپس نه غواړي هغې د هغې مالک جوړ شي خو یې زوی دی راته پرېښی وی ته چې کله ووتې وی زوی دی وفات شوی دی وی زوی دی وفات شو کفن دفن شوی دی خلکو دفن کړی دی نو دی ډېر زیات غوسه شو داسې غوسه ویروي تا خو ډېر د جهل کار وکړو ډېر عجیبه کار دی وکړو زه بېګا راغم خوراک څښاک مې وکړه خپل بشري ضرورت مې پوره کړه وی تا ما ته دومره نه وې په تا هم صدمه وه په ما دې صدمه نوره زیاته کړه وی نه ما
وی دا الله رسول لزو کله چې دا الله رسول لزی وی دا الله رسول وی ما سره خو ام سلیم دا سکارو کو دا الله رسول ډیر خوشاله شو ورته ام سلیم ولې دې کړلې دي وی دا الله رسول وی مې دې ستړی راغلی دی او کله چې یو سړی د سفر نه ستړی راشي او که هغه ته اچانک خبرو کې خلک په دې تمه باندې راځي چې زه کور ته لاړ شم د کور سالن به وخورم د کور اوبه به وڅښم په کور کې به خوږې یو څو پستې خبرې وکړم چې د سفر ټول تکاوت می ختم شي نو په دې غرض می ورته وی اسینا خاون می پریشان راغلی دی سفر کې تکاوت کړی دی کده ته اچانک خبر زو کم نو دی به څو ورځې خوراک نه کوي د صحت ته به فرق بروزي او کده د نورو حالتو کې مامنې کولو نو په هغه حالت کې بشري ضرورت ته هغه به د دنیا پوره شوي ما وی چې د فرمان بردار خزم جوړ شم خیر دې بات کې به ورته خبر وکم نو په دې وخت کې د الله رسول ته ډېر خوشاله شو د الله رسول په دې وخت کې دعا کوي وی الله وی د دې په بدل کې دی لبل بچي ورکې سو وخت پسې بل بچي پیدا کیږي هم هغه وخت کې پیدا کیږي چې په سفر باندې دی ام سلیم ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د الله رسول سره په سفرو چې کله مدینه منورې ته تله زما د پیغمبر زما د محبوب دک یو اداوا چې شپه به مدینه منورې ته به نه داخلې ده مدینه سره به بهر پړاو واچولا چې سحر پرانا باندې مدینه منورې ته نه نوزو نو په دې وخت کې ام سلیم په بیماری کې مبتلا نو ابو طلحه سے وی ما وی زما دومره ارمان دی چې په سفر په حضر کې هر ځای کې د الله رسول سره ماغه نه پاتې نشم وی ما وی خزم بیمار د زب یوازې دی سری ساری کوم د الله رسول په مدینه منورې ته زی دا به څنګه تیروم پړم یو لوی غم پروتو وی دما دی غم ته الله وکته وی خزم خپ تکلیف کې وا او ی الله د هغه په وجود کې داسې طاقت واچولو چې ما سر روانه شو وی مونږ چې کله سفر کو مدینه منورې ته رسیدو وی سحر وخت وی زما بل بچي پیدا شو نو وی په دې وخت کې دی ام سلیم کجورو ټوکړې ونیوا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ له ورکا وی دا الله رسول لدا یوس او دا رور دیم بوزا وی چې دی رور ته دی د الله رسول دعا مو کی او تحنیکم ولو کی وی دا الله رسول دا غین کجور واغست خپل خلق یو والا او دا ماشوم دی تعلق پورې اوله ګورې ته تحنیک ویلې کیږي نو بیا چې کله دا وشو پاغه باندې د الله رسول نوم کې خو عبد الله په کې خو نو بیا مور ولا راغه ام سلیم وی دی انس تلګ دعا وکا د عمر د برکت دعا ورته وکا د الله رسول حضرت انس سے ابتدا علم د عمر او د مال او د اولاد د برکت دعا کوي تاریخ لګي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ داسې صحابي چې د عمر د سلو کالو نه زیات او دومره مالدار شو دا صحابي چې بیا د اولاد کې نوسی کړوسی د پخپل جون باندې د سلو نه زیات کتل دي دا زما د پیغمبر د دعا برکات دي داغه صبر دې صبر چې کله هغه خزه صبر وکړه نو خاوند ته وی چې تم صبر وکړه الله داغه په بدل کې ول لوی نعمت ورکړه تمام محترم په غوسه باندې کابو را وستل پکار دي بعض وخت کې سړی له غوسه ورشي خو بیا وروسته افسوسونه ارمان کوي چې یاره کاش چې په دې باندې لږ غلې پاتې شوی وی یقینو کده د اسلام تاریخ وګوره ایمان ممتاز شي مونږ ټول روز ټیک ټاک او فیسبوک او تناسو په دې باندې ستړي شو چې د اسلام تاریخ د کله شروع کو دا درته ګوري یقیني ویم بیا به د موبایل تم خیال نه خزه بچو ته به د خیال نه خوراک سکاک ته به د خیال نه تبه وی چې یو ځای ګورم الله غبل ځکه بسلی کله شوی چې صحابه سو قربانیانی کړي دي هغه پسې به نور مخ کې دي نما پیغمبر دلته کې دا قدم اخه د صحابه د دې دا نقل کړي دي د دې نفس ته به زما د الله رسول سکړي صحابي به کما ادا نقل کړي د صحابه نقش کم دی د پیغمبر نقش ته او پیغمبر وی اصحابي کالنجوم فبأيهم مقتديتم اهتديتم وی زما صحابه د ستارو په شانتی دي وی چې د کم صحابي اقتدا دي شروع کا نو رڼا ته بزي لار بدر ته معلومیږي صحابو جن لګ وګوره فظلم وخت تیر کا زندگیم ابس تیر کلای تیرو بلکې ډیره تیر شوا پته نشته سبا امرو بل روز مو اس پته نه لګي قیمتي شپې قیمتي روز را باندې راځي اسی فضولیاتو کی تیریږي ته الله رسول سره محبت اوساته د اسلام د ابتدا نواله
تر انتها پورې د ژوند د ابتدا نه والی انتها پورې هر یو درس پدې کې پروت دی چې زندگی به څنګه تیرې، څنګه به شروع کې او څنګه به ختمې، چې دا زندگی دی داسې تیره کا یقینو که د ژوند په خوشحالو بم پوه شوي چې کله د مرګ راځي نو داسې خوشحالي به درته محسوسیږي چې څنګه خوشحالي سړی روجي ونیسي 13 ورځې او د هغې نه پس د سبا اختر دی، د اختر په شپه د اختر په ورځ سړي ته کومه خوشحالي محسوسیږي داسې به د مرګ خوشحالي. الله دې موږ له په دې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.